40 کاله زموږ 45 کاله ژوند کې چې موږ په پاکستان کې کړی دی. اول زه زما دا 45 کاله کې چې په پاکستان کې پیدا شوی یم. موږ چې افغانستان ته اوس ولاړ شو زموږ یو شتم په افغانستان کې نشته، نه د روزانې نه د کاروبار نه د خوارۍ. موږ په پاکستان کې 45 کاله تیر کړي دي. موږ دلته کاروباریان یو، موږ د لې شتم برابر دی، د لې د خلکو سره پوهېږو. موږ د پاکستان څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د پاکستان د دې ځای د مهاجر کارتونه رانوي کې دوباره د نور مهاجر کارتونه راکړي. موږ ته د ټیم راکړي چې موږ کوم په اخوا بیا هر وخت باري چې موږ هلته شتم برابر کړو. زموږ د زندګي ختمه ده. نو موږ دا وایو د لې موږ شتم غواړو، موږ ته د لې مهاجر کارتونه رانوي کې مهاجر کارتونه دې راکړي. بالکل د پاکستان د حکومت سره موږ خوشحاله یو، د عوامو سره خوشحاله یو، د ټولو سره موږ خوشحاله یو. موږ مهاجر کارتونه غواړو، ټیم غواړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد موږ د پاکستان د حکومت او د ټولو چارواکو سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته دې ټیم راکړي. زموږ دلته د پاکستان د خلکو پر موږ پیسې باندې دي، زموږ دا سره موږ را پر باندې موږ دلته ډېر درانه کاروبارونه لرو، اجارې لرو، ټیکهداري مې دي، د خلکو پیسې را باندې دي. بعضې خلک قرضداره دي، بعضې څنګه دي. دا کاروبار داسې په یوه میاشت په دوې موږ ډېر ټیم غواړو. او پر افغان متحده مو دا دغه دی چې وروره پر موږ ته دې کارډونه را جوړ کړي، وروره رانوي دي کې رانیسي. او پاکستان د سره لکه پخوا چې کوم دغه کوي هغسې دغه د افغان متحده خلک راشي وروره موږ ته دې کارډونه را جوړ کړي چې کوم سړی کارډ نه لري هغه دې کارډ چې لري هغه دې رانوي کړي. وروره د پاکستان د عوامو سره موږ خوشحاله یو، د پاکستان د ګورنمنټ سره موږ خوشحاله یو. موږ ته د 45 کاله دغه ځای راکړی دی، په موږ ستړي شوي دي، په موږ تنګ شوي دي کور یې ودان. وروره اوس هم دا ملک موږ دی بولو لکه خپل ملک، دا ملک موږ سره موږ دوی خوشحاله یو لکه د خپله ملک سره. نه دلته انشاءالله تعالی په فضل د خدای دلته زموږ یو کیس هم نشته چې یا مهاجر دلته دا مداخله وکړه یا دا وکړه. موږ عوام خلک یو، عاجزه خلک یو. موږ په دا سیاسي علومو په دې شیانو کار نه لرو. ورور موږ خالي مهاجر یو، خپله روزانه خپله بس یو دغه. او دلته چې اوس موږ بار شو چې کوم خونه دلته موږ لرو یا یو سرای لرو دا موږ ونړو یا موږ پرېږدو، هلته موږ دوی زور نه لرو چې بله خونه جوړه کړو. وروره نو موږ دنیا ته دا وایو، پاکستان ته دا وایو چې پر دنیا دې غږ وکړي. موږ دا غږ پر کوو، موږ مهاجر چې راځي چې موږ ته دې وروره کارډونه را جوړ کړي، دغه دې کړي. وروره خبره تا د کوم کور یې ودان د پاکستان، الله دې نه خوروي، الله دې برقراره لري، الله دې په امن کې لري. زنده‌باد ټول، زنده‌باد د میډیا والا، ټول پاکستان زنده‌باد، ټول د هر چا ښه ژوند غواړو، ټول د میډیا والا.